بسم الله الرحمن الرحیم. اوس موږ سره مفتی مولانا مراد صاحب ناست دی. اوس چې کوم موجوده صورتحال نن سبا د کرونا باره کې د دې باره کې موږ د دین تپوس کو چې موږ ته اسلام سوي د هغې معنی په دې اسلامي رڼا کې چې کوم د اسلام په رڼا کې دې موږ ته خبرې وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اوس چې کوم موجوده صورتحال کوم وبا چې پیلاو شوې ده د کرونا وایرس په باره کې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی یو وبا پیلاو شي د هغه ځای کوم خلک چې هغه خلک ته په هغه خپل ځای کې محدود شي او د هغه ځای نه د بهر ته نه وځي او د بهر نه د خلک هغې ته دننه نه راځي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا ارشاد مونږ ته فرمایلی دی. لہذا دام یو وبا ده چې د دې نه مونږ تاسو کله احتیاطي تدابیر مونږ ته ویلی کېږي هغه احتیاطي تدابیر مونږ اپناو کړو. او اصل خبره دا ده چې کرونا وایرس څومره چې خلک یریږي او څومره مسایل خلکو ته درپیش دي نن سبا هر سړی، نو اصل خبره داره چې انسان الله جل جلاله طرف ته رجوع کی او الله د الله رسول صلی الله علیه وسلم څخه فرمایي هغه وظایف اپناو کی، هغه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې کوم ارشادات دي په هغې باندې عمل وکړي. دې باره کې شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثماني صاحب هم دا وظیفه ویلې ده چې تاسو درې پیرې الحمدلله سوره فاتحه چې کومه ده ووایئ او درې پیرې سوره اخلاص قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد دا وایئ او حسبنا الله نعم الوکیل دا 313 پیرې دا وایئ. نو انشاءالله څنګه چې سحر کېږي انسان دا وظیفه کوي او نو چې هغه کوي نو انشاءالله دا یو غټه خبره ده. اصل الله جل جلاله طرف ته رجوع کول احتیاطي تدابیر هم اختیارول د ټولو نه غټه خبره احتیاطي تدابیر دا دی چې هغه الله جل جلاله طرف ته رجوع کی او په سنتو باندې خپله زندگی تیرول شروع کړي. ښه اوس داسې چل دی مفتی صاحبو خلک چې کوم دی اوس ماسک چې دی د بچاو دپاره نو دغه مطلب دا دی چې دغه ماسک سره مونځ ته کولی شي که نه مونځ ته به دا لرې کوې. اصل کې نن سبا چې حکومت کم احتیاطي تدابیر ویل دي هغې کې یو د ماسک ته خبر هم ده، نو ښه خبره ده چې انسان ماسک اچوي او حکومت وقت چې سړي ته کم حکم وکړي نو هغه اپناول پکار دي. خو دا ماسک اسې د مونځ په حالت کې کومه خوله چې دا د مخ دا پټول خوله دا اصل کې فقهاو منع فرمایله مکروه فرمایله. خو اوس چې کوم صورتحال دی نو به هر حال اوس په دې باره کې مفتیان کرام دا وي چې کوم ماسک یو سړی د مونځ په حالت کې لکه انتهایی انسان ته خطره وي او انتهایی د دې وبا کوم نن سبا چې زیاته ایشو د دې روانه ده نو کو یو سړی په مونځ کې ماسک اچي نو انشاءالله د دې څه مسله نشته او دا یو د بچاو دپاره انسان دا کوي شي په داسې حالتو کې. جی بل دا خبره ده چې سلام منع دی وی سلام، نو مطلب دا دی چې لکه دا د سلام چې دی منع کړی د فایدې دپاره نو آیا سړی لرې سلام کی یا مطلب د نو په دې کې څه مطلب په دې به سړی ګناهګارېږي که نه لاس ملاول پکار دي یا نه دي پکارو؟ اصل مصافحه لاس ملاول چې کوم دی دا مستحب دی او کو یو سړی اصل نه دا فرض دی نه واجب دی. لہذا کو حکومت دا ویل چې لاس په نه میلاوی نو انسان د لرې نه ووایي چې السلام علیکم، سنت چې کوم دی هغې باندې عمل وکړي او السلام علیکم ووایي او هغه واپسی کړي هغه ته جواب میلاو شي وعلیکم السلام. نو لاس میلاول دا مستحب دی فرض واجب نه دی. لہذا نن سبا چې کوم صورتحال دی کو سړی لاس نه میلاوي نو څه خاص خبره نه ده او د داسې خبرو مذاق اړول هم نه دی پکار. جی نور دلته دا مونږ لا یو ویډیو ورکو که څه ملګري مطلب چاته څه سوالات دي د چا نو بالکل هغې ویلی شئ کمنټس کې بوله مونږ انشاءالله جواب ورکو کوشش به کوو لا یو جواب به ورکړي کمنټس کې اسې لا یو جواب به هم ورکړي. اسم دینی کم چاته
ته څه مسایل دي نو هغوی مطلب انشاءالله هغوی ته اسیم په کمنټو کې جواب میلاویږي هغه کو د دې په باره کې او که نه نور څه داسې مسایل دي نو انشاءالله زموږ نه څومره کېږي د خدمت لپاره د عوامو انشاءالله قرآن حدیث کې چې کوم جوابات دي هغه به انشاءالله میلاویږي او انشاءالله څومره زموږ نه کېږي هغه به انشاءالله مونږ په هغې باندې غور و فکر کړو چې قرآن حدیث څه وي د داسې مسایلو باره کې او اصل خبره دا ده چې مونږ او تاسو په دې کې الله طرف ته رجوع کو او کم چې اسلام څه وي په هغې خبرو باندې مونږ خپل زندگی تیر کړو دا نن سبا یو دا مسله هم ده چې د مونځ په باره کې تپوس کېږي نو دا وبا د نن صرف نن نه ده شروع شوې بلکې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم زمانه کې وباګانې پیدا شوي دي خو داسې یو هم صورت نه راځي چې وبا کله راغلي او د هغې په باره کې لکه مطلب د مونځ په باره کې چې کوم مسایل دي مونځ چې جوماتونه دې بند شي نو لحاظه د دغه هیڅ داسې صورت نشته چې جوماتونه دې بند کړی شي به هر حال احتیاطي تدابیر پکار دي خو د هغې ځان له یو حد دی لحاظه مونځ او زما په خیال داسې حالاتو کې خو چې سړی الله طرف ته متوجه شي نو ډېره زیاته بهتره نه چې بلکې ضرورت کې ده الله طرف ته مونږ تاسو متوجه شو جوماتونو ته مونږ تاسو تګ کو او احتیاطي تدابیر خپله اختیار جی بس د چا څه سوالات دي ملګري چې کوم ناست دي دې هم کولی شي څه سوالات دي او دې په باره کې بل هم یو ویډیو نن سبا راغله کوم مختلف د جماعت کې چې مونځ مسجد دی په هغې کې لرې لرې ولاړ دي یو بل نه کوم فاصله چې ورکړله نو بعض ملګري دې باره کې هم تپوس کي چې آیا دا د دې په باره کې څه دغه دی نو نن سبا چې کوم ځای کې زیاته مسله وي او لرې لرې په مسجد کې ولاړه نو کوم مفتیان کرام چې دي هغې د دې اجازت هم ورکړي چې لرې ودرېدی هم شي کوم ځای کې چې زیاته مسله وي الحمدلله دلته خو دومره څه مسله نشته او د دې جمعې په باره کې چې کوم اکثر ملګري هم تپوس کي نو هغې باره کې مفتي تقي عثماني صاحب ویلي چې د جمعې کو د حکومت ته طرف نه اوس فی الحال الحمدلله داسې څه مسله نشته او که د حکومت ته طرف نه داسې څه مسله وي چې حکومت وی چې تاسو د جمعې مونځ یا مه کوئ یا داسې په اجتماعي صورت کې نو هغې لپاره بیا دا دی چې مفتي صاحب ویلي چې درې کسان دي یا څلور کسان چې کم دی نو هم هغې دې په یو ځای کې جمع کي او خطبه دې وي خطبه کم دی حمد و ثنا حمد دې په هغې کې وي او دغه شان د تقوا په باره کې چې کوم آیات دی هغه دې وي نصیحت او دغه شان لومبۍ خطبه کې مو دویمه کې مو او بیا د هغه مونځ پړاوي نو انشاءالله دا هم څه دغه نشته فی الحال الحمدلله دا صورت داسې مسایل فی الحال شته نه کو به هر حال داسې امامانو ته رام شي نو حضرت شیخ الاسلام صاحب دې باره کې دا ویلي چې هغوی دې مطلب درې څلور کسان د جمع شي او هغوی د جمعې مونځ په داسې طریقې باندې ادا کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین